الله الرحمن الرحیم منیت المصلی سبق نمبر 2 کې اوس مخکې مصنف رحمت الله علیه دعا وغیره کوي. دا د مصنفینو عادت وي چې کله مقدمه کې خپل تعارف وغیره وکړي، د کتاب تعارف وکړي چې دا څنګه طریقې سره ولکلو دي د پاره څه د اعیا پیدا شوي وه، هغه نه بعد ورکې دعا بیا هم کوي چې الله پاک زما دغه محنت وغیره قبول کړي او کوم مقصد دپاره مې کړي هغه خدای پوره کړي. اوس همدا دعا کوي چې واسأل الله تعالی، الله نه زه سوال کوم دعا کوم ان یجعل چې وګرځي ما اعتمدته د کوم شی چې ما مقصود وکنه اراده مې کړي لکه دا کتاب د خالص لوجهه خپل رضا دپاره، الله د خپل رضا دپاره دا کتاب وګرځي و مکفرا لذنوبي او زما ګناهونو دپاره کفاره وګرځي بفضله په خپل مهرباني او فضل سره، و ان یغفر لی ما دپاره خدای بخښنه وکړي ولوالدی زما مور پلار دپاره دی خدای پاک د مغفرت سبب وګرځي، ولأستاذیه زما استادانو دپاره هم، وهو الموفق او مغه الله دی چې توفیق ورکوونکی دی للسداد سیدهی طرف ته خطا نه دی چې بچ کوي، ومنه الهدایة والرشاد د مغه طرف نه د هدایت او سیده لار استقامت مندل. اعلم په دې ښه پوه شه ای طالبه بان الصلاة فریضة د منشد دا یو فرض دی ثابتة بالکتاب دی ولا فرضیت او همدا شی د دی ولا ثبوت ثابت ته په چی سره کتاب الله سره بالکتاب ما قرآن کریم والسنة په حدیث شریف سره و اجماع الامه او د علماء په اتفاق سره او علماء نه علاوه د عوامو په اتفاق سره اجماع الامه من ټول امت په دې اتفاق لري چې مونږ فرض دی چې په کې اختلاف نشته دي مسلمانانو. و اما الكتاب ځکه خبره وکړه چې مونږ د درو شیانو نه ثابت ده کنه، یو کتاب شو بل حدیث شو بل اجماع شو، درو وړاندې دلیل د لروړي اوس مصنف رحم الله. و اما الكتاب اختصار او نمونې په تور باندې مونږ د لې دلیل خایو د قرآن کریم نه دا غده فقوله تعالی دی الله قول ده اقیموا الصلاة مونږ قائم کړئ، وقوله تعالی بل ذکر لیدي چې وقوموا لله قانتين وقوموا لله ادریږئ الله ته قانتين اجزای کوونکي منا په خشوع سره ودرېږئ، منځ کې خبرې ما کوئ حرکات وغیره ډېر ما کوئ. ای معنا دا د ای معنا یعنی په معنی ده سولو لله قائمین الله د پر منځ وکئ په ولاړه باندې کله سړی وزرنی په لاړې وکئ. وقوله تعالی بل ذکر الله فرمیلی دي فسبحان الله بس پکې د الله حين تمسون د شپې په وخت کې ماښام ټینټل شي، وحين تصبحون او بل د سبا په وخت کې نه الله پکې د دې مسخوتان ټیمونه مراد شو کنه او بل سبي منځ مراد شو تسبیحون. وله الحمد والله د پر ثنا او صفات د په السماوات والارض فاسمنون کې او په ځمکه کې وعشيا او هم د شی ته په وخت چې کې مزدګار کې وحين تظهرون او په وخت مسبخین کې عشيا مسخوتان تایل شي او مزدګار ته هم شي مخوم تایل شي. وقوله تعالی او الله تعالی فرمایي کسې دې ذکر سو ګورایو خو د سبي من ذکر شو بل د مقام ذکر شو دوا شو کنه به دې ذکر وعشيا وحين تظهرون دې ذکر شمر شو د مزدګار او د مسبخین ولا دار ول مقام ته سبي ولا خور کې روغلو کنه مقام ته سبي د دوا شو شي په دې شور کې مسخوتان ته مسبخین کا عمر کې په سبي په دې شو کنه غولا په دې شو مزدګار ولا په دې شو. وقول تعالی حافظوا علی الصلاة دی منځ ډیر ساتنه وکئ ډیر محافظت اهتمام وکئ، والصلاة الوسطى خصوصا د منځنی المنځ هغه نه چې مراد دی مستقینا نفسل شمزدګار اخسل شعر المنذر کې بیا راغلو د پنځل منځونو ذکر دلیل شو ذکر شو. وقول تعالی بل ذکر الذي فرضیت خای ان الصلاة كانت على المؤمنین د منشدا مومنانو بني کتابا موقوتا په خپل وخت باندې فرض دی، کتابا منا فرض دی موقوتا په خپل وخت باندې کتاب لفظ فرض لپاره استعمالیږي. هیڅ معنی ده کسي تخای کتابا منا شد ای فرضا فرض ده موقتا په خپل ټیم سره وخت سره.